اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. یو صلو لسنے واخلی سورہ آل عمران آیت نمبر یوصل لس. کنتم خیر امت، تاسو بہترین امت یہ. نو بہترین امت ولی ہے سترگی مسلور دی کہ غجنا مسلور دی کہ پسلور شپو گرزئی نا. کنتم خیر امت، تاسو بہترین امت یہ اخرجت للناس، تاسو رایستے شوی پیدا کری شوی د انسانانو د خیر د پارا. بہترین مدادا چی انسانانو تا خیر ورسوی. او انسانانو تر ټول نه لوی خیر داده چې هغه د دین په حواله باندې کنوینس کی چې هغه د دین باندې ایمان راوړي چې د اور نه بچي. دا ټول لوی خیر دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف. اوس سبق وای څنګه خیر باغی د پاره لته وای. تامرون بالمعروف، امر بکوی بالمعروف د خیر خبره و تنهون من کوي عن المنکر د بد خبرنا. وتؤمنون بالله، مضبوط ایمان بساتی اللہ تعالی باندې. ولو آمن آل الكتاب، کچر ایمان راوڑے وے آل کتاب لکان خیر اللہ، دا بہتر ودوی دا پارا. منهم المؤمنون، بازی پدوی کے مومنان دے لکا عبداللہ ابن سلام، کعب الاحبار، سلمان فارسی، دا دا اہل کتابنا مسلمانانو پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راوڑے. منهم المؤمنون، بعضی دو ایک مومنان دے. واکثرهم الفاسقون، میجارٹی دو فاسقان دے، وائلیٹر دی. فاسقان مانا وائلیٹر دی. لن یضروکم، دی تاس تا تکلیف نشی در رسول الا اذن، مگر دا چی بد خبری بکی. نور محام کول نشی سبکی بد خبری بکی. دا پروپیگنڈی تکر دی، چینلی ورسر دی. لن یذوکم، دی تاس تا تکلیف نشی در کول الا اذن. عذاب مانا دا شکنزا دی. عذاب مانا دا شکنزا، ذکر شکنزام یو اذیت تے سڑی تکلیف ورکے. بدا خبر چا خلاف کول، ناروار چا خلاف نشر کول، در تو نلو ایزادا. لن یذوکم الا اذا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ كَچَرِدُوِ فائٹ کئی تاثرا یولوکم الادباران، دی بگر زی تاثر شاگانی، یعنی ڈیفیٹ کی گی با. تو دی فائٹ شروع کو دی بتختی یرے گئی ماں. ثم لا ينصرون، اب یا بدوی سر امداد نشکولے. ضربت علیہم الذلۃ، سٹم شور دوی بانے الذلۃ رسوائی. الذلۃ رسوائی. اینما ثقفو، کمزے چدے موجودی الا بحبل من اللہ، مگر اللہ چد اللہ رسائبان لا سرگئی. وحبل من اللہ سے یاد انسانانو سپورٹ واخلی. نزان اللہ تعالیٰ فرمائی چزان لبدے ہمیشہ ذلیلی دی بیاد اللہ دین قبلین دی ضلالت بخلاصی گی. صحیح شوا. یا بدا اغیارو پر رحم کرمی دا غی سپورٹ بحاصلی. دا اغیارو پر رحم کرم بھئی دا غی سپورٹ پاہت نو سے دا اغیار پر رحم کرم دی دا غی سپورٹ حاصل کردے. وباؤ بغضب من اللہ، دی اختشوی دے بغضب دا اللہ تعالی طرفنا. وضربت علیہم المسکنتو، اسخیم شوی دے دوی بانے المسکنتو بدروخی. سشے بدروخی دا دی مختبور مخون بیس پیری. مسکنت مانا بدروخی مخون بیس پیری. منگو دی سوی سپیرم مخنی بلے دے لوکی خم دے. وضربت علیہم المسکنۃ ذالک بأنہم، داد دے وجہ چھ دوی یعنی دوی فور فادرزو یکانو یکفرون بآیات اللہ، وہ دوی چینکار بے کو دایتون دا اللہ نا. ویقتلون الانبیاء، او دوی چقتل بے انبیاء بغیر حق بلا وجہ. ذالک بما غصو، دار دے وجہ چھ دوینا فرمانے کڑی دا. وکانو یاتدون، او دوی چھ وائلیشن کو دا حد نزیاد تیرے دل. لیسو سوا، اس اللہ تعالیٰ بدید اہل کتاب ہوئے نوے چھ طول یوشان ندی خو خلق پکمشتا.
لیسو سوا دی طول یو شان لدی من آل کتاب بازید آل کتابنا امتن یو امت دی قائمتن مانا ولاڑ امت سٹیبل امت قائمتن سٹیبل خلق دے یتلون آیات اللہ نو دینا مراد بیا آغا مسلمانان دی دا آل کتابو چی رسول پاک بانی ایمان راوڑے لکا سلمان فارسی عبداللہ ابن سلام کعب الاحبار نورم بلڈی یتلون آیات اللہ چلولی آیتون دا اللہ آناء اللیل پاوقات دشپے کے وهم یسجدون احال دار چدوی سجدے کے دشپے یؤمنون باللہ ایمان ساتھی اللہ تعالی بانے والیوم الآخر اپر وزد آخرت بانے ویامرون بالمعروف امر کیدنے کئی وینہون غن المنکر من کئی خلق دا بدینا ویصارعون فی الخیرات او یوبل سرا تاسو دوال وای وته دوال او یو بل سره دوی د مقابله فی الخیرات د نیکای باب کې یعنی مقابله او کمپټیشن پس کی پنه کو کی واولئک من الصالحین او دا کسان د نیکانو خلقو څخه دي وما يفعلوا من خیر ادغه نیکان خلق وما يفعلوا من خیر هغه چې کوي د سود نیکای کار فلن یکفروا نرزوی دا آغی نیکای دا کار انکار بنشی کولے دا آغی با ریوارد ورکولشی انکار بنشی کولے مانا ریوارد با ورکولشی واللہ غلیم اللہ تعالی غالم دے بالمتقین پاغ خلق چیریگی اللہ نا ان الذین کفروا تاکک سرا کسان چو کفر کرے دے لن تغنی غنم اموالهم نشد فکول دا دوینا ہرگز اموالهم مالنا دوی ولا اولادهم اولادنا دوی من اللہ دا غزاد اللہ لا شیئن سلک شیئن نہ مال دوی ڈیفنس کو رشی نہ اولاد ڈیفنس کو رشی ذکر قیامت کے نہ مال پر خیر راضی نہ اولاد پر خیر راضی بلکہ دا اللہ عذاب چی دنیا کے عمر رشی نہ مال بچ کو رشی نہ دے اولاد بچ کو رشی ابو لہب بانے چراغے نہ اللہ تعالیٰ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب چې نه د مال دره څه فائدہ ورکړه نه ولا اولاد څه فائدہ ورکړه ما کسب معنا اولاد نه ولا اولاد څه فائدہ ورکړه نه مال د الله د عذاب نه بچ کړي شو نه اولاد د الله د عذاب نه بچ کړي شو ما اغنا عنه ماله وما کسب لن تغني عنه اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار دا کسان اصحاب النار دا عمل کری دور دی ام فیا خالدون دوی بوی پدے اور کے ہمیشہ مثل ما ينفقون مثال دا آغا مال چھ دوی خرچ کئی پیاز الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کی کم مثل ریح پشان دا تیز ہوا او دا تیز سلائے دے تا سلائے وائی بعد تیز بات تا سلائے وائی وینڈ فیہا سرون چپاغے کے سخت گرم والے وی سرون چپاغے کے سخت گرم سر پا دو مانو رازی پا مانا دا سخت گرم والی چی والو زین طول فصل نوسو دی اب پا مانا دا سخت یخ والی چی اقا والو زین طول فصل نوسو دی یعنی سخت یخ آواز والو زی یخی ہوئی یا گرمی ہوئی فیہا سرون چپاغے کے سخت گرم ہواوی یا سخت یخاوائی اصابت حرس قومین چورسی گدا ٹچ کے حرس قومین فصل دیو قوم اور درہ شیر کن تیز ظلموا انفسهم چی زیادے کرے زانو قربانی فآلکتہو نو در بعد حلاکا فصل داوئی وما ظلمهم اللہ زیادے ندکرے دوی سر اللہ تعالی ولیکن انفسهم یظلمون خودوی پنفسن قربانی زیادے کولو یا ایوہ الذین آمنوا وآکسانو چی مان راوڑے دے لا تتخذو منی سیتاسو بطانتا کنسلٹنٹس بتانا مانا کنسلٹنٹ آف یور سیکریسی کنسلٹنٹ آف یور سیکریسی نو دینی اعتبار یا پولیٹیکل اعتبار سدا کہ اسلامی حکومت اور مملکت یو غیر مسلم نہ پر سیکرٹ کنسلٹنٹ جوڑ کی نتیجے بے سے تباہی دیو جن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپلو والیانو اپا منسٹرانو اور دا حکومت پا ذمہ دارانو باندے پابندی لگولی وا چی یہودی او نصرانی خلی سر بنکان نکوئی او چی چاکرے وغی پہ لیٹر چی دا طلاق پہ دا پریز دوئی صحیح حذیفہ بن الیمان دوی جرمیل دے دا اگا پا نکاح کیوں گی عیسائی خضروا اگا ورطے دا قرآن جائزہ کری دا دا سکری دا قرآن جائزہ کری دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطے بیا ولایت کری دا
بیا څوک بیا ولایت هغه په حکمت نه پوهیږم چې ته ولې وایې چې دا پرېږدوئ دا مساتي. حضرت عمر رضی الله تعالی ورته وی ته یې والی ستا په کور کې به د گورنمنت اهم ډاکومنټس پراتی ستا په کور کې یو غیر مسلمه خزانه استه ده د هغې اسلامي مملکت سره او اسلامي حکومت سره څومره سنسیارټي وي. خبره ذهن کې راغله. د دې وجه اوس هم په ټوله دنیا کې دا قانون دی چې خصوصا فارن منسټرۍ کې کوم ذمہ دار دي کوم ځای وزارت خارجه کې د وزارت خارجه افسرانو باندې قانوني پابندي غیر ملکی خزانه سره نکاح نشي کولای. تاسو ته پته هر ځای کې دا قانون دی غیر ملکی سره نشي کولای. چې دا به څه کوي اوټ کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانه تاسو مو جوړوي بطانه مخفی او پوشیده دوستای معنا سیکرټ فرندشپ من دونکم سوا د تاسو مسلمانانو نه ولي لا یعدونکم دغه کسان به هیڅ کو تعین کوي تاسو د پاره خبرن د فساد په اعتبار چې دوی سو کوم موکلات په ادمي سبق کوي فساد به پیدا کوي. ودو ما غنتم دیدا خوشی ما غنتم چستاسو تا مشقت او تکلیف ملاو شي ټربل کی شي دوی به طبیعت دای چې تاسو کې ټربل کی. قد بدت البغضاء تاکي سرشکار شوی دی البغضاء دشمنی من افواههم د خبرو دوینا. الله تعالی فرمایي دغه چې کوم دوستان هم دي غیر مسلم د دوی خبرو ته ګوره باټم لاین پک کوا خبرو ته ګوره څه کوا باټم لاین پک کوا چې خبره بځای ډیره مزیدار څه باټم لاین سره. قد بدت البغضاء شکار شوی دی البغضاء دشمنی من افواههم د خبرو دوینا وما او هغه فتنه یا هغه طرف غنی او دشمنی تخفی صدورهم چې پوشیده ساتي سینې دوی اکبر او هغه دینم ډیر لوی ده هغه شي د دینم ډیر لوی دی. قد بینا لکم الآیات تاکہ سره مونږ بیان کړی تاسو د پاره الآیات احکام ان کنتم تعقلون کچې تاسو عقل کوي خبره باندې ځان کوی وای. اوس کسان داسیو چې راغی تعلق بیان غیر مسلم سره الله ولا وارننګ ورک چې ها خبردار انتم تاسو نوم خو وانه غست صحیح خو چې چا کې کوم کوتاهی وي نو که سړی خبره جنرال یم کې هغه پوریږي هغه خبر او جماعت رسول بیانو کوي اوسري راته وي وکا بیان دی ډېر خلکو هم ته بدل سړی خې چې زړه چا کولم نو ما ته تر ځان په خپل حکومت چا کولې نه صحیح. خبردار انتم تاسو اولای پاکستانی تحبونهم چې تاسو محبت ساتئ د غیر مسلم سره ولا يحبونکم خدای بالکل تاسو په خینا دغه تاسو رئیس محبت نشته. وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان ساتئ په ټول کتاب باندې تاسو ایمان ساتئ په ټول کې نو تاسو په دې کتاب کې دالي چې عیسی علیه السلام پیغمبر دی نه منئ موسی علیہ السلام پیغمبر دے نو منئیے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے نو منئیے اور دوی په کتاب کې دالي چې محمد رسول الله پیغمبر دے نه منئ د دې یهودو په کتاب کې دالي چې عیسی علیہ السلام پیغمبر دے نو دوی نه منئ نو اوس پته ولګي تاسو په خپل ټول کتاب ایمان لرئ خو دې په خپل ټول کتاب ایمان نه لرئ. وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان ساتئ په کتاب ټول باندې وَإِذَا لَقُوكُمْ اکل چې دوی تاسو سره یو ځای شي قالو نو دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی وَإِذَا خَلَوْا غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ اکل چې دوی ځان لشي چې تاسو سره نه yes Muslim Islam that's our religion of peace. خو الله تعالی فرمایي چې دوی ځان لشي بیا نه وایي چې religion of peace بیا نه وایي چې بیا خو دا ټیررسم دغه دي. وَإِذَا خَلَوْا چې کله ځان لش نو ګوره چې په چینل لازم نو چینل باندې وایي yes Muslim they are very good people. Islam is a religion of peace but there are some people who are doing this and this and this so why you are blaming us for a few people. صحیح خو چې کله ځان لکې کوئی پلانینګ وسره دا ګوره الله تعالی 1500 کاله مخکې منتخب دا شي نه وکیس کوي که څنګه شرشه تا خو نن داسې د واده ټوپک سر کړی شي. وَإِذَا خَلَوْا غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ اکله چې دوی ځان لشي غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ غَضَّ يَغُضُّ تاسو چې وایو ورته بغاشنو ما چې نو دې ته وایي غصه پلانیه سم ماته ګوتی و چې چلی مقصد یې څه یعنی د غصې نه راته سم سور شو نو الله تعالی فرمایي چې دوی ځان لې د غصې نه تاسو باندې ګوتی چې
وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ دای چی تاسو باندې ګوت خپلې بنل غیسه د غصې د وشي قل تورت اوایا موتو بغیظکم خدای مو سره د غصې مړکا صحیح مونږ هم پښتو کې راسو فلانه وایي چې اته ته ډیر راغو غصه مونږ خدای تاسو سره د غصې به خو باسینو قل موتو بغیظکم تورت اوایا چې مړ شي سره د غصې خپلې ان الله غزي علیم تاکي فر الله تعالی عالم دی بذات الصدور پراز د سینو باندې پاوشه کې سینو کې دی یعنی راز د سینو باندې ان تمسسکم کچره ورسیږي تاسو ته حسنتون صد خیر خبره فتح او نصرت کتا تاسو ورسیږي فتح او نصرت کامیاب شي تاسو او مسلمانانو او امداد در سره وشي نو تاسو دا تاسو فتح او نصرت ډیر خفقی دی دا تاسو دشمنان ډیر زیات خفشي وان تصبكم سيئه اكور سيئه سيئه هزيمت شکست یا تاوان نقصان یفرحوا بها دای خوشاله گیږي باندې وان تصبروا وکچره تاسو د صبر استقامت مظاهره وکړه او تتقوا ازان بچو د سکر زدان بچو د دې د فرندشپ نه ځان بچو دې د دوی د دوستانه لا یذرکم نو تکلیف نشي در رسول تاسو ته کېدوم تدبیر د دوی شی ان اس شی ځکه دوی لوی تکلیف کې رسي دشمن ته نه رسي لوی تکلیف چاته رسي دوست ته اللہ تعالیٰ فرمائش کہ غیر مسلم دای لوی تکلیف په دشمنای کې نه رسي لوی تکلیف څه کې رسي په دوستای کې ځان لپاره د استعمال کې لوي د ملکی دا اکبر الابادی وی اکبر الابادی ډیر عجیب شعر ویل چې لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیرے اردو کې څه وایي سے تیرے کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیرے ہم تیرے دوستی سے ڈرتے ہیں کہ خلق ستاره دشمنای نه لري خو ستاره دوستانه لري صحیح ده څه خلق ستاره دشمنای نه لري خو ستاره دوستانه سره لري لا یضرکم کیدون شیئا ان اللہ تاکیف اللہ تعالی بما یعملون پاغشی چی دوی عمل کئی محیط احاطہ کون کے دے وَإِذْ غَدَوْتَا یاد کاغا غدوتا چی توت پا وقت سبعا کے من آلکا دکور پلنا تو بوئ المومنین لکلا دا میدان خود پارا تو بوئ المومنین چی تا مقرر والاپوائنٹمنٹ کو سلکو اپوائنٹمنٹ پس تا مقرر المومنین مومنان مقاعد مقاعد جمع دا مقعد دا ناست زیتا ہوئی سنگر مرسوئی سنگر جبہ مقاعد پسنگرون کے للقتال دا جنگ پارا واللہ اللہ تعالی سمیع اوریدن کے خبر استاسو دا علیم عالم پذر استاسو اذ ہمت طائفتان اس یو دو قبیلی وی یو بنو سلمہ یو بنو حارسہ یو بنو سلمہ یو بنو حارسہ نو چکل دا مسلمانان راوتل دا مدینه منورینا او خود طرف تتل عبداللہ ابن عبی و نور منافقان لجاو سخلکی یعنی کانسپیریسی کولا چی واپس کی نو 300 خلکی واپس کر سورا وی خالص مرگ دے زیمور 300 خلک واپس شو نو دی زر کسانو نو وسو پاتې شو سورا پاتې شو وسوا او مکی والا 3000 آرمی راوستا سورا 3000 آرمی نو یو دو قبیلی وی بنو سلمہ او بنو حارسہ هغوی ته چې پته ولګه دومره پټه آرمی دا اوس کسان زمونږه سم واپس درش نو هغه داسې لږ کمزور شو څه شو وار خطا شو واه نو هغه داسې مشوره کوله سو واپس در شو کو سو او الله تعالی فرمای هغه وو مسلمانان نو هغه مضبوط کړ سمو کوله ځنه ولا مضبوط کړ اذ عمت طائفتان چکل ارادو کیو دو قبیلو منکم دتا سنان تفشلا چی غیم کمزوری اخکارا کی تفشلا مانا کمزوری اخکارا کوا واللہ ولیوما واللہ تعالی مددگار دے دوارو نو بس دے یہ کلک کرنو سیکلک تنگ کرن وعلى الله خاص فالله بانے فلیتوکل المؤمنون اعتماد سات مؤمنان ولقد نصدر شیو ندی یو د توکل او یو د تعطل نصار احمد داولی کا یو د توکل او بل د تعطل نو تعطل دیتا ہوئی چه سڑے ہوئی زمان پا خدای عقیدہ دا اگر بلا رزق را کری ادھے تک پک نہ کئی دیر توکل نہ ہوئی دیر تعطل ہوئی دیر سوئی
نو تعطل حرام دی شریعت کی تعطل سره حرام دی سټک پک بکې سمنډ تړل به او اعتماد وکړه ساتي په الله یعنی دا بنوي چې زما بزنس زما د رزق ضامن دی نو دا یو سبب دی دا بزنس دا یو سبب دی جاب سره دا یو سبب دی نوکری سره دا یو سبب دی اصل رازق څوک دی اللہ تعالیٰ خود اصل رازق نہ مانا نہ چې تلاس لاس کو ورکا چې خدای رازق تر دې تعطل وي توکل نه وي وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله اس په خود کې قلمبه دای کامیاب شو لیټرانس شو ډیفیټ شو لیټرانس شو ډیفیټ شو نو الله تعالی ورته میس کې خبره کوي چې کله تاسو خطا نه وکړي نو غزوه بدر کې وګورئ التم دا کافران د تاسو نه درې چند سیواو سورہ سے ہو دا دری چند سیواو خو اللہ تعالیٰ تاس سر سنگے ڈالو کو او کامیابی محاصل اکرا دلتا ہم دری چند سیواو دلتا دیو جی تاسو ڈیفیکشی میں نہیں ہے چھے کافران نمبر کے زیادو دیو جی ڈیفیکشی ہو چھے غلطی موکرا سٹریٹجی مخطا کرا سموکرا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اتاکی سر امداد کرتا سر اللہ تعالیٰ پا بدر کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّا حالانکہ تاسو اذلتن دیر لگوئے عادت کے ہم اپا اصلاح کے ہم پا عادت کے ہم اپا اصلاح کے ہم فاتقوا الله يرجي الله تعالی لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر گزار بندگان جوړ شئ استقول للمؤمنین چې کله تاوی مؤمنانو ته پیغمبر الی یکفیکم آیا کافی بنشي تاسو د پاره ایمدکم چې تاسو سره امداد کوي رب تاسو بثلاثه آلاف من الملائکه فدری زره د فرشتو منزلین چې هغه برا کوزول شي یعنی زمکه ته برازي دانا چې هغه باندې تکبیر واسي نه سبق هي دلته میدان ته برازي بلا او ان تصبروا کچره تاسو د استقامت مظاهره وکړه وتتقوا ازان مبچ کده بوز دلاینا تتقوا معنا ځانو بچ د بوز دلاینا ویاتوکم من فورهم هذا نراضی بتاستا فل فور دے پسے یمددکم امداد بو کستاسو پروردگار تاسو بخمسۃ آلاف پنځو زرو من الملائکۃ د فرشتونا مسومین چې هغه با ځان خپل آئیډنټیفیکیشن مارک لګئی سبق نو آئیډنټیفیکیشن مارک حدیث کې راځي علیهم ثياب او عمائم خضر د دوی په سر باندې شنه پټکیو د سره پیجندې شو دا څوک دا ملائکه دا وما جعله الله او نو ګرځول دا نزول فرشتو الله تعالی الا بشرا لكم مگر دا یو خوشالي وتا د پاره لنځ سړي پسې شاته ګان کسان لاړې که سکه یو کنه کوي او د دزړه په جوړي صحیح ها د دزړه څنګه پښتانه چې راځي بس موږ په جوړ شي موږ کار کړي صحیح کای سکه کنه کې کله کله شرشا په غلم نه موږ کار کړي صحیح وما جعله الله الا بشرا لكم انو ګرځول دا الله تعالی الا بشرا لكم مگر د خوشاله ذریعہ د پاره ولتطمئن قلوبكم بأدد پاره چې مطمئن شي روح تاسو په دی باندې ومن نصر ان د امداد الا انو امداد الله من عند الله مگر د جانب د الله نه العزیز چې غالب الحکیم حکمت والد نو صلی الله تعالی وای چې کدا فرشتي مانو برا لګره پورا پورا امتونه ما په یو جبرئیل باندې هلاک کړی نو 500 فرشتو لګولو ضرورتو پورا امتونه خدای په چا هلاک کړی په یو جبرئیل باندې الله تعالی وای دا 500 مې ډیره پر راوړل چې رسول ته ولاړی همت پتا سو کوي خو زه به په هغه جوړی چې هغه فرش ارمي رسول شاته ولاړه ریئر فورس رسول بلا ډیر دی ډیر فورس reinforce نو هغه ته ریر فورس وایي چې بیک کی چې ریر فورس نشاته بلا ډیر ولار دی کله ته څه کمزوري راځي هغه زره ټیک کوي څه کوي هغه بس کومک کوي زر نو چې دغه سپورټ سره سره رسوي نه دنه سره انرژي شي دی بیا صحیح شو خبره ده کړه ليقطع طرفا من الذين كفروا نن خو هنګه مشهور هرات کې لویا سل خلق مشي اسماعیل خان زوی مړ اوله وزیر راکو کله کله د دفاع دی چې راکو دغه اثر څه وکړه ها معنی with me or with now with me
لیقطع طرفا من الذین کفروا انجام کار دارے چکٹ کیو حصہ انجام کار داو لیقطع طرفا چکٹ کے یو لوی حصہ من الذین کفروا دا آرمی دا کسان چ کفر کړو او یکبتهم یا ذلیل کی دوی فینقلبوا خائبین او ګرځي دوی خاسران زیانکاران. لیس لک من الامر شیء. اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غزوه احد کې خپل هم زخمی شو او یا کسانم شهیدان شو صحیح ابلا ډیر صحابه زخمیان شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو جمله ویل کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبیهم. تاسو قوم څنګه کامیاب شي څه خیر به ویني چې هغه خپل پیغمبر سره د عمل وکړي چا سره د عمل وکړي پیغمبر سره. نو پته ولګیدا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر ډیسهارټډ څه شو اوس پیغمبر چې ډیسهارټډ شي به خدای عذاب راځي په قوم باندې به راځي الله تعالی به وایي چې نه پېژنه که زما د پیغمبر زړه دې ودردو نو بیا خو چاته مینه بریک نه لګم بیا په ورمنډه کوم. مولانا یو ډېر ښه شعر ویلی دی چا کوم مولانا مولانا روم چې ہے که قوم را خدا رسوا نہ کرد سوئی کہ ہے کہ قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل ناید بدرد چې خدای هیڅ یو قوم رسوا کړی نه دی سو پورې چې د اهل دل زړه نه دردولې. نو اهل دل څوک چې چا ربط وي الله تعالی سره نو چې دا غزل او درديږي الله تعالی بیا هغه قوم معاف کوم نه یا قوم معاف کوم نه. او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي من عاد علی ولیا فقد اذنت بالحرب. الله تعالی فرمایي چې چا تعلق ما سره دی نو کاغه سره دښمنی شروع کړه نو زما طرف ته اعلان جنگ دی زما طرف ته اعلان جنگ دے ناغه سره اپ خپل سره کوي بس الله تعالی د مخصوص ورکی واچي ته د څلور کسان دا برابر دي. ها لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم یا چې ذلیل کی دوی فینقلبوا خائبین نو دای بوګردی خائبین رسوا لیس لک من الامر شیء. اوس پیغمبر اسلام چې دا جمله ویلا نو دې معنا دار چې امپلیسیټلی هغه وختل چې عذاب دې راشي اشاره صحیح چې کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبیهم کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبیهم. الله تعالی ورته وی چې معاملات ستا په کنټرول کې نه دي معاملات چا کنټرول کې دا الله تعالی کنټرول کې دي. لیس لک من الامر شیء ندستا اختیار کې لیس لک من الامر شیء ندستا اختیار کې د معاملاتنا شیء سلګی سو نو ته داسې مکوا او یتوب علیهم یا با الله تعالی رجوع کی دوی باندې دوی به ایمان راړي او يعذبهم یا بعذاب ورکی دوی لا فإنهم ظالمون تاکہ سر دوی ظالمان لی وللہ ما فی السماوات. وصل اللہ تعالیٰ فرمائی دا جہاد کیگی ولی ذکر خلق دا اللہ تعالیٰ دا الوہیت او دا عظمت لار بندور غواری سکے دا اللہ دا الوہیت او دا لیوالی لار بندور غواری یعنی او سر ځان له خپل خدای جوړې دل غواری. یعنی مسلمان سره جنگ پسې خدای یو خبر چې مسلمان وای نه ټول دنیا مالک څوک دی اللہ تعالی زمون ټولو بادشاہ څوک دی الله د ټولو دنیا بادشاہ څوک دی الله. خو بل طرف ته یو پاور کلیم کوي چې زیم او بل پاور کلیم کوي چې زیم او بل پاور کلیم کوي چې زیم نو په دا خلکو باندې د خدای دنیا راتنګي الله تعالی فرمایي دې باندې کمپرمایز نه کیږي. وللہ خاص اللہ رپار دی ما فی السماوات آغسے چی اسمانونو کے دے وما فی الارض آچی اسمک کے دے یغفر لمن یشاؤ بخشنک اللہ تعالی آچاتا چی دے اغواری ویعذب من یشاء عذاب ورکی آچاتا چی دے اغواری واللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخون کے ارحم کون کے دے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا تاکلوا الربا. اس اللہ تعالی فرمائی دا په دې مناسبت خبره کوي چې د احد کې تاسو د جبل الرمات نه د سټریټیجیک پوینټ نه راکوسې صلیح کسان نو تاسو ګټه جنگ په شکست بدل شي. البته په ځو سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ودرولو جبل الرمات باندې سټریټیجیک پوینټ چې د شاه غالمون باندې حمله ونشي نو چې کله دوی جنگ وګټو ا دې مجاهدینو سامان اسفال ظفار یا اموال غنیمت را جمع کړ اموال نو دې 500 کسانو کې سلويتو کسانو آرګومنټ شروع کړ خپل امیر عبد الله بن جبیر سره
صحیح ورته زمونږ د ملګرو جنگو مو کوم دلته ولاړ صرف دا ځای مساتره دي صحیح زمونږ د ملګرو جنگو مو کستړي دي زخمیان هم دي پکې اوس غریبانه غنیمت هم راټولوي نو اوس خو ما په خیال وې دلته د ولاړ ضرورت نشته ځای چې کته لاړ شو څوک ځکه یو خو بدایله هیلپ کو دې ته مو تاسو کې نه نوم به راجمع کو ا دوی مدار چې تاسو نه چې صرف رئیسه جمع کول ولا ته ملک شي مونږ په پاتې نشو صحیح اته چې مونږ په کې ډیپرایو شو چې نه تاسو په کې جنگ کې نه وای ځکه چې دا پته نه و چې داوم جنگ دې د دا پوینټ ساتي دا څنګه چې ساتي داوم جنگ دې نو استغفر الله سره په غنیمت کې خو دې اتحاد دا شاید چې دا ټول هغه ته ملاویږي نو زه چې څور سره شریک شوم دا مون طرف ته ضرب المثل یو سړی هغه ته وی لیمبو نه چو لیمبو پیژن لیمو لیمن صحیح اده ته نه چوړول وای کنه چې زور ورکی او به ته بس تاسو ورته وای سپیس کول ها نو لیمبو نه هغه به تاسو کسان کتل کسان به کتل چې دوه درې کسان به تر خوراک بناسو ډوډۍ او ډوډۍ به خوړه نو دې براغه زر نو رجی به زر یو لیمبو را وراست ناغه به داسې نیم کوي لیمبو کې ته نه چھوڑ کوم نه ورته او نه چھوڑ کا نو زه به لیمبو نه چھوڑ کوم لاسو صحیح کای ورته څه کې نه زما به څه تر ما کې لیمبو نه چھوڑ صحیح شو نو دوی وی چې تاسو ته ورته څور سره عزت لیمبو مې هم کې نه چھوڑ کوم زموږ په کې ونیسا الله تعالی فرمایي دا شی زما خو نشه دا دنیا دارای دا خبره ده ما خوښه نشوا صحیح شو او په نامناسب ځای کې د دنیا دارای دغه څه طلب کول خدا دې لکه سره چې ربا خوري لکه سره چې څه خوري ربا خوري لکه سود خوري نو دې وجه سود مناسبت ذکر یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا مخری تاسو الربا لا تاکلوا مخری تاسو الربا سود اضعافا مضاعفا دیتا وی کمبائن د سود سوی ورطا کمبائن سود مرکب څه وی یو سود مفرد دی یو سود مرکب دی نو سود مفرد دیتا وی چې تا کم کیپیټل لګسته دی با کیپیټل باندې پرسنټیج انټل اټس فائنل پیمنٹ ورکې خو صرف په کیپیټل ورکې او سود مرکب دیتا وی چې $10,000 دی واغسته په 10% سود باندې پسو باندې $10% سود باندې نو دې معنا دا ده چې $1000 هر کال هغه باندې سود راځي صحیح نو پاره هغه بیا کیپیټل سره پلس شي د نیکسټ ایئر لپاره بیا به سود ورکې په $1,000 باندې صحیح شو نو بیا د بل کال لپاره به په $2,000 پلس سمثینګ باندې ورکې نو دې ته وایي سود در سود دې ته وایي سود در سود یا سود مرکب نو عربو کې دغه سود روان لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله يريگه الله تعالی انا لعلكم تفلحون لپاره چې کامیاب شي واتقوا النار او يريگه د اورنا التي غور عدت چې تیار شوی دی الکافرین کافرانو لپاره واطيعوا الله اطاعت کوي د الله تعالی او رسول اد رسول د الله لعلكم ترحمون دې د پاره تاسو باندې رحم وکړي شي وصارعوا اتاسو سارعو مسارعت مانا مند وای دو وای الى مغفرت جانب د مغفرت تا من ربکم د جانب در استاسنا و جنت امند وای جنت طرف تا اغا جنت عرض و السماوات چه فراخی داغا عرض مانا وقت عرض مانا وقت تاس وقت تسو وای نه فراخی واسر کیا رقبی تو وای بر سوی ورته نه یعنی دا وګوره داسې یو شی دی مستطیل دې ته وایي طول دې ته وایي عرض صحیح نو چې الله تعالی اوس د جنت لویواله فراخواله لینت یا ویټ دا خو دومره زیات دی پیغمبر علیه السلام فرمایي او ادنا جنتی ته بل دنیا په 10 رکوع ملایي څومره د دنیا په لاس عمر کو حضرت الله تعالی وای هغه جنت چې د هغه وخت د اسمانونو او زمکه د فراخای په مقدار دی نو چونکی زمونږ اپروچ دغه شی نه زیات نه دی زمونږ نظر اپروچ مونږ له شی یادونه مونږ وسو لکه زمکه او اسمان نو دې نه زیات خو مونږ نظر کې دنیا نشته نو دې وجه الله تعالی زمونږ د انډرسټینډ کولو لپاره دغه مثال غرضها چه فراقی داغو السماوات اسماننا والارض وزمکا داو حدت تیار شوی اعداد مانا بیوٹیفائیڈ چه اغا بیوٹیفائیڈ شوی دے للمتقین دا متقیان دا پارا اس متقیان سوک کی ناریو سر کلیم کئی چیز متقین
نو الله تعالی په خپل ډیفاین کوي چې دا متقی دی. الذين دا کسان ينفقون چې دای خرج کوي مال پر فسراء پراحت کې خرج کوي مال پر پراحت کې والضراء اپ مصیبت کې نو چې راحت کې او ډیر مالی ورسره ډیر ورکي او چې لګي ورسره لګ ورکي خدا نه کوي چې صدقه نه کوي. صحیح شو. نو پار سړي باندې د خپل بساط مطابق صدقه لازم ده. نو یو سړی چې هغه مليونیر دی نو باید چې هغه صدقې په لکونو ورکي. څومره ورکي؟ چې په لکونو ورکي. خو یو سړی چې هغه هند ټو ماوت ته نو ځات نه جوړ کړي کوارټر دی ورکي. صحیح ورکي خو صدقه دی ورکي. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ او كسان الكاظمين الغيظ چې دای بند ساتي کنټرولي الغيظ غصه چې کله ډیره غصه ول راشي نو د الله دی یې غصه کنټرول کی. صحیح. قدم اصله کې دی ته وای دی وګوره یو بیگ دی چې هغه دومره تر خلی پور راډک کی چې کله ولا اون ته ناشه بچه تویش. صحیح شو. نو الکاظمین الغیظ چې غصه بالکل تر دې پور راغلی دا څومره غصه دی تر دې خلی راغلی دا خو بس دې اظهار نکړ ځان باندې ساته. صحیح شو. او خصوصا هغه ځای چې په چا باندې وس بر دی او هغه د پاره غصه کنټرول کړه ځکه چې چا په وس بر دی هغه ته پاتم سره کنټرولي. صحیح. چې چا په زور زیات دی هغه ته ټول خلک کنټرول نه زمون کلی کې سره صفات خدای له وبخ درو جنگیاله مونږ ورته جنگي وي سبا ورته جنگي نه بس نه خبره صحیح نه هغه زمون په علاقه کې یو بزرګ سره وصفات هغه حکیم مو انیک سره نو خلک بوله دعا لهم تل الدعاء لهم هغه به دعا ورته لیکله او دعا به ورته کوله. صحیح. نیک سره نه هغه به هم لړ نو اته هم بچا سي وي سیدان نو موږ ورته سره سیدان تاسو هغه سه وي موږ بچا سي وي نه ها نه موږ ورته بچا سي وي بزرګ سره نو په ما ډېر ماینو. صحیح شو. د چې ورغلم نو بس مریضان بلا خلک ورته ناسو مریضان ته به تاسو لږ انتظار وکړئ قاضي سے محترم راغلی دی زه د قاضي سره سو خبرې کوم دی هغې نه بعد به تاسو ته خفه کېږئ ما نو بیا به زه پاسلم داسې پاته یو کمره وه وی ته راځه هلته ما چې دا خلکو ته وی تا خو ټوله زه د سهار مانځه نه پاس کېنم تر ماسخوتنه پورې صرف مانځه نه پاسم زه درس ډوډۍ وکړم دنیا مخلوق بول راته. صحیح. اچانک پیسه مې سنا راته. صحیح. که چا ولوکلو الله تعالی خیرات ورکا دعا وکړه الله او دومره بهترین نسخه لري کله علم حکمت کې دا ډېر لوی تجربه او داسې به یا الله به سړي ونی سو بس داسې نه بس به ونی سو نه بس افوري ورته وي وای دا تکلیف تر کار نه شروع دی سره به حیران څه دی دا عجیب سره. صحیح. نه بس نسخه ورته ورکړه دا واخله. صحیح. نو هغه زمونږ د کلي سړی ورته کړی هغه انا هغه ورته یاره باچا صاحب ما له خو یاسې دعایي راکړه یا راته دعا وکړئ بس وی غصه راله ډېره زر راځي نه څه وی راله غصه نو باچا صاحب بس د خیر لپاره ورته دعایي وکړه شربت بزوري بالد بدن کې ګرمي ده چې دا لګا یا قشي شربت بزوري بالد دا ورته ولیکل او سم ساحلات ورته ولیکل 27 په غور چې دا ورچو دي شربت بزوري کې. صحیح شو. او وی دعا دته وکړي خدای دې دا غصه ختمه کړي الله تعالی دې دا غصه ختمه کړي او بچي وصیت درته په نصیحت هغه ورته څه دا وی په وی نصیحت هغه ورته څه دې ځان نه زورور سړي سره کېنا چرته کېنا چې د تانه زورور سړي هغه سره کېنا بیا څنګه غصه نه وري ځکه ته په دغه چې مله غصه راځي به را داخله وای ځکه چې زور را باندې ځات نو کومه غوسه وکړه نه دی وایي نو بس سره ځان کنټرول کی دا وستا علاج دی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس او هغه خلک چې عفو درگذر کوي خلکو ته والله يحب المحسنین الله تعالی محبت ساتي نیکو کارو خلکو سره والذین او هغه کسان اذا فعلوا چې کله وکړي دوی فاحشة یو قبیح کار فاحشة یو ګنده کار او ظلموا انفسهم یا ذاتو کې ځان خپل باندې ګناه سره ذکر الله نو دوی فوراً د خدای عظمت را یاد کی سره یاد کی چوف الله اکبر دا وایلیشن مولوک دا ګناه مولوک دا نه فرمانی مولوک فوراً د خدای لویوال را یاد کی ځان ذکر نو چوف د چالو لویوال را یاد کی نو فوراً شاته دی یو قوت او شی چې له توبه وباسه څه
فاستغفروا لذنوبهم پس دوی بخنه غواړي د ګناہوں خپل لپاره ومن يغفر الذنوب الا الله انشي بخل گناہوں مگر صرف الله ولم يصروا ادغ خلق لم يصروا دوام نور کوي غلا ما فعلوا دی بد عمل خپلنا وهم يعلمون حالانکه چې دوی پوهیږي یعنی معنا دا چې دانسته تو دای دا ناکار عمل کانستنټلی نه کوي خو سډنلی ته یو کار وشو فورا د خدای عظمت ورته رايات شو او فورا توبه وسته چې الله معاف کړي صحیح اولئک دا کسان جزاؤں بدلر دوی مغفرت من ربهم مغفرت در جانب درد دینا و جنات باغون دی تجری من تحت الانہار چ بئی کی دلاد داغی نہرونا خالدین فیها ہمیشہ بئی اگے کے و نعم اجر العاملین اجر خیستہ اجر دعمل کو ان کو سورہ نساء دے پسی صورت سے آیت نمبر 11 او 33 پیرامو کا تو توبے پہ حوالہ چه انما خبر دادا التوبہ توبہ غل اللہ آغا توبہ چه خدای بانے قبل لازم دی کما توبہ چه خدای پر ځان باندې قبول لازم کړی دی للذین دادا هغه چا د پاره دا یعملون السوء چې هغه عمل کوي د ناکارا بجهالت پنا پوهه ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب فورا یا توبه وباسي فورا فاولائک دا کسان یتوب اللہ علیہم رجوع کہ اللہ تعالیٰ دوی بانے وکان اللہ غلیما حکیما دے اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ولیست التوبت اند توبہ لازم القبول اگر توبہ کہ خدا قبول لازم دے نا دا توبہ نہ داگو للذین کسان پارا یعملون السیئات چی عمل کئی دناکارو عملنو کانسنٹی اور کانٹینیوس دی حتی اذا خضر احدهم الموت تر دے پورے کہ حاضر شیو دوی تمر قالانو دے اغوق وی انی تبت الآنا چی دوست توبہ باسم یہ بے اغوق ہوئی دوست توبہ با اللہ تعالیٰ فرمائی دار توبے وقت ہے خدای وی در توبے وقت ہے وللذین ان توبہ دا کسان یموتون چی دوی مڑیگی وهم کفاران پدے آلت پچھ کافرانوی اولائک دا کسان آتدنا لون تیار کرے مونگدوی دا پارا غضابا علیما غضاب دردناک پتہ ہو لگے دا چیرے توبے موقع دا دا مرگ دا کیفیت نا اڑان دے دا چکل تک وسبانے برابر ہے آگا خدای توبہ باسا اسو ما گناہ کولشی خطا ہوئے چی اللہ آئندہ پارا بیانوں کو کچھ کم نکلے دارا تھا معاف کی آیت نمبر 10 بلکہ یہ 10 وہ مکتب ان تجتنبو کتا سوزان بچ گوئی پیدا ہوگا کتا سوزان بچ گوئی کبائرہ ما تنہون غنو دغٹو آغا گناہونونا چی تاسو آغینا منکولے شئی کاغینا مزان بچ گو کوشش کوئی چی کبائر اونکئی اللہ تعالیٰ وی کوشش کوئی چی کبیرہ گناہونا کئی غٹ گناہ اونکئی نو کاغینا زان بچ گوئی نو کفر غنکم سیئاتکم نو زبا اریس کم تاسونا وبرشون تاسونا وارو گناہونا ستاسو اللہ تعالیٰ فرمائی چی زب وارو گناہونا بیتا سر محاسبہ نکم صحیح دا سے اللہ تعالیٰ بدا سے صحیح شو کلوی بزنس کی کریڈٹ خدے کلوی بزنس کی کریڈٹ خدے نو وڑو کی کس دا سی روپاہ روپاہ پاپین تیرا کدر خیر دے صحیح نا تو انسان حق نہیں آدھا ہوں تو خدا پا حق کی زی انسان حق بغیر دو وقت نہیں نا وَنُدْخِلُكُمْ اَدَاخِلُونَ بَتَاصُلَا مُدْخَلًا كَرِيمًا بہترین زائدہ کریما مانا خیستہ زائد مدخلا کریما سورہ نجم آیت نمبر 11 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ پیدا مکہ
وللہ ما فی السماوات خالص اللہ دا طرب آشے چی اسمانوں کے دے وما فی الارض آچ ازما کے دے لیجزی الذین انجام دادے چی بدور کے اللہ تعالیٰ کسانو تا اصاو چی بدائی کردی بما غملو بصرف دا عمل دویبانے ویجزی الذین آسنو بدور کیا کسانو تا احسنو چی نیکے کردی بالحسنہ خیست بدلا اس دا کم خلق دے چی اللہ تعالیٰ بخیست بدلا ورکے اخام علی کردی الذین دا خلق دے یجتنبون کبائر الاسم چی غیزان بچ ساتے کبائر الاسم دغٹو گناونونا لسنا دغٹو گناونونا والفواحشا ادب بے حیائی دکارونا والفواحشا دب بے حیائی دکارونا الا اللمم مگر وڑی وڑی خطا گانتی کیجئے لمم مانا وڑی وڑی خطا گانتی کیجئے اللہ تعالیٰ فرمائے وڑی خطا سر کریڈٹ نخرا دیجئے وڑی خطا سر کریڈٹ نخرا دیجئے ان ربک وجہ ان ربک واسع المغفرہ تاکہ سر رفتا فراخر دا مغفرت پہ اعتبار بانے هو عالم بکم اللہ تعالیٰ فرمائی وڑی خطاگانے بتانا چیزیں دا دا عمر مبا چی پخبت کوئی شیر خدای دی حرام کی کما گناہ کرے اللہ تعالیٰ فرمائی دا پا بریتا اللہ صلوے دا تا پی جنم نا دا نے پا نیچر کے دا ولی دے نرے کرے دا شے پسے کے دے دا پا نیچر کے دے اسے پا نیچر کے دے نو تد فرشتہ نشی لوڑے دے صحیح هو عالم بکم دغا اللہ تعالی خالم دے پتاسو ولی اذ انشاکم من الارض زکدی اللہ پیدا کرے تاسو د خاورنا نو دیم د نیچر نه خبر دے اوریجنل انسان پیدا کری د خاورنا نو دیم د اوریجنل خبر دے یوا وهو واذ انتم ادے خبر دے تاسو باندې کله چې وای تاسو اجنتون فیٹس صحیح نطفہ فی بطون امہاتکم پخیٹو دا میندو خلو کی اللہ تعالیٰ وی چی ماتا ایز اے ہول دا انسان اوریجنم معلوم دے او ایز انڈیویجول ہر انڈیویجول راتا معلوم دے دا آغا وقت کلا دے رمور خیٹا کیو صحیح نو دے سلام ماتا خبری نمبر جوڑے فلا تزکو انفسکم داوید پاک بازائی مکوئی زانن اقبلو دا پارا هو عالم بمن اتقا اللہ تعالیٰ خپوئی دا پاچا چسوک دا خدای نے یدین کی اللہ تعالیٰ فرمائی بس تا شکا ہے یا خطا گانے رہنا کیجئے اللہ تعالیٰ مو دماغ کی بھائی انسان آنیو کمزوری رہنا شوئی ہے واپس پر سبق قد خلت من قبلکم دیتا وارننگ ہوئی قد خلت من قبلکم تاکہ سرا تیر شوی دی مخکستا سنا سنن امتنا سنن جمع دا سنتن دا سنت اصل کی ہوئی قدیم تا سنت سے تا ہوئی قدیم تا پخوانی تا نو پخوانی امتنا فسیرو فی الارض تاسو گرز ازما کے فنظرو اگورے کیف کان عاقبت المکذبین جس رنگی و انجام دا مکذبینو هذا بیان للناس دا قرآن یو بلیغ و کامل بیان انسانان پارا وہدن ہدایت دے و موعظت نصیحت للمتقین متقین پارا ولا تہنو بزدل کے گئے ما لا تہنو مانا بزدل کے گئی ماں ولا تینو بزدل کے گئی ماں ولا تحزنو فکر مکوئی وانتم العالون تاسو آلائی تاسو بالائی فکلا ان کنتم مومن کچری تاسو مومنانی نو وحنا یہنو چلی سڑی زردہ سلیگی دے خبر چی سبابہ سکیگی صحیح شو نو سبابہ یا سکیگی یا بنکیگی تالا خوص نکیگی صحیح شو سبابہ یا سکیگی یا بنے کی تابانے خوص نہ شروع شوا صحیح شوا دا پختو کی ضرب المثل دے وے دا ہندوانو باغو دسے چی دا ہندوانو باغو نو دا ہندوانو باغو نو گیدوان با ورطا راتلن تاز گیدر ہوئے نو گیدر با ہندوانے خوڑی نو مالک کے ورطا داؤں کے خودے کلکہ ورطا مکوائی چاہے کہ وہ دامونے ورطا کے خودے لولے بکسے چاہے کہ دن ورطا سخشی ہونا ترس بن کر نو دو چرائے پتے بے وردن کرنا دروازہ ورطا سے بن شوا صحیح نو دا سلوی لی لغای ورطا خود وی نو یو گیدر آگے چین خطے ہو نو چین خطے ہو چلی والی یو سڑے پلار روانو نو دو ورطا آواز کوئی یکا کا ما دے شین اوپا سب قیامت رازی صحیح شو اس کا کام سادہ سڑے ہوئے خدا چیز گیدر کی قیامت دے
نو خو باسه مولې نه په ځانو د دنیا والو په ټوله دنیا باندې چې قیامت راځي صحیح شو نو د خزر کولاو کو ګیدار قراو وته هغه تکینه د کاکا اوس زین له خبر راځي اوس ګیدار کې صد سبرګیو چې د باندې قیامت راته صحیح ورته یاله کا ما خو تخلاص کړه ما ته عجیب خبرو کړې فورن کړم نشم چې ما کولاو کا کني قیامت راځي کني قیامت پر راځي ورته بابا پتا خو مې یاد کړې په مام ځان باندې مې یادو کې کوسا مالک راغی نو مړای مې صحیح شو نه کې پچارا ته قیامت او کنه راغی په ما خو راغله او ما په ما قیامت راځي صحیح شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مماتا فقد قامت قیامته سوچ چې عمر سے قیامت شروع شي په نور خلق ولا راځي په دې مړي کو راځي شروع شي نو ولا تینو بزدل کے گئی ما وہن دت شے حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا تہینو لفظ دے وہنا سنا وہن دے مصدر دے اس وہن سے توئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ستداغا علیکم الامم طول غیر مسلم قوتنا با یو بل تاسو مقابلہ کی رابلیو الائنس بجوڑی او تاسو با یو بل دعوت ورکی تے پیدے غالی راشا زمان فورسز با دے غالی شی تبا جنوب نشی زبر جنوب شرق نشم دا بل بد مغرب نه حمله وکي پیغمبر اسلام فرمای دای به یو بل داسره بلی تاسو باندې کما تدع القوم الى قصعتها لکه شیرشاه چې خوراک تیار کړي مونږ ټول دعوت راکې اجرا شي صحیح نو چا پیره موږ حمله وکړو ځکه ډېر بده څه نه تیار کړي صحیح لکه چې کما تدع القوم الى قصعتها مونږ تاله وای ورته لوی خانق چې خوراک پکې تیاری لکه خلق چې د خوراک د پاره هغه تالی تر او بل شي او تر دې غړ راشي بل دې غړ بل دې غړ بل ټول په عمله شروع کی پیغمبر اسلام فرمایي تاسو نه بم دغه څه د خوراک شی جوړ شوی چې پیرانه بغیر مسلم در باندې حمله کوي ایو بل له دعوتونه ورکړي نو صحابه ته پوښتنه رضی الله تعالی عنهم اجمعین ویجره دی وجه بسې دې او من قلت نحن يومئذ من بشمیر کې لګیو عادت کې بلګیو زکه به دوی چا پیرانه مونږ باندې حمله کوي پیغمبر اسلام ورته لا بل انتم غصاون کا غصا السیل تاسو په پشمیر کې دومره زیات دي لکه د سیلاب په اوبو باندې چې فوم او خس او خاشاک رواني نو د سیلاب وبچی باران چوشي خصوصا په شکال تا شکال ور د باران موسم چې ګرمای کې او بلا ډېر سیلابونه راځي د جون جولای کې پاکستان کې ډېر زیات دي ها دا برساتونه تا د برسات او شکال وای ورته نو دغه شکال یا برسات کې دا دومره لوی باران شي اوس هغه چې څومره شینه پراتی خس او خاشاک او غند او بلا او زګونه ورسم مخلوق او وقاری نه دومره ډیر شینه پی پیغمبر اسلام یې شمیر کې بتاسو دومره زیات دی لکه د سیلاب په وبو باندې زګونه او خس او خاشاک خو دا غزل دغه سوي کې څه قدر قیمتي د خس او خاشاک سوي دی پیغمبر اسلام فرمایي زیات بم دوره لکه دا خس او خاشاک خو به قدر بم دوره دغه دغه خاصو قاشاک نو صحابه بیا تاسو کو ویجره دی وجه بسې دا مونږ به داسې متخلخل شوی ولیو دا دنه نه به داسې ډک شوی ولیو دنه نه به داسې خالی ولیو ینه قوه سالډ بنیو څه بنیو د سالډ مقابله کې بل لفظ انګریزي کې سي خالی نه انګریزي کې پتہ څه لفظ دی خو امټي فرام اټ سایډ نو صحابه وي حالو دا حالو خلق دا نو پیغمبر صحابه تاسو کو ویجره دی وجه بس دا مونږ ولې داسې حالو شي وي دنه سالډ بنیو پیغمبر اسلام فرمایل اخذکم الوهن تاسو به وهن نیولې څه بنیولې نو وهم نه من سره نه نون سره دلته نو وهن بنیولې صحابه تاسو کو ویجی دا وهن څه شه دي اڅه وهن وای لغت کې کمزورای ده څه زور تک کمزورای تا خو چې پیغمبر اسلام په دې کانټیکس کې ذکر کړ نو صحابه تاسو کې ویجی دا وهن څه شه دي پیغمبر اسلام ورته حب الدنیا وکراهیت الموت یو مو پیسې دې زیات خوخي اپروچ به میټیریلستیک دي اپروچ به وسی میټیریلستیک او پیسو والا وي او چې دا اپروچ میټیریلستیک شه نو دا هغه لازمیت یو د مرګ دی نو پیغمبر اسلام فرمایي بس دوه بیماری پیدا یو مو پیسې دې ورکړي چې پیسې به خوښ شي نو دا همیشه قرباني چې ورکړي د مالدار سره نه ورکړي تاسو کوی دا چې پیسو سره دنیا سره تعلق نه هغه ورمنډه کوي هغه وي مرګ ته دومره زیات وخت دی د جنورو خلکو ته ژوند سره وخت دی د دې وجه په دغه مقابله نه کوي کوي د مجاهد مقابله کوي نه کوي هغه وېست طاهر جان وېست قاری طاهر جان
داسې ته وسته وزیرستان ا د ازبک د جهاد اسلامي مشر دی کنه زخمی هم شو خزه امړه شو پکې بچی پکې امړه شو او کنه هغه خپل لیډر وسته هغه داسې یو قیامت حمله وکړه په آرمي باندې چې هغه آرمي والے موږ انسان ته سم نکړو خبر ته پرش کړه چې نه چې وې وځه څلور نه باید نقصان نه وشله بس داغه نه نه دا څه وکړل هغه باندې خو بس په آرمي مخامخ ورغله چې مخامخ ورغله پیدل کسان چې ورسره وو هغه داسې په آرمي ورغله فوري داسې ګرانډونه چې بس ټول پرې وکړل صحیح سوال بس کسانې تختولې ژوندي ځان سره او پیځله چې مړکل غریبان او سوال له سو تختول او وی شتوي زخمیان کړل ناسب بیا خو په قدرت دی اسه خاصران چې کوم خلکو مرګ ته یو ځل کار ویلې هغه سره جنگ کول ډیر مشکل کار دی څنګه ولا تینو ولا no the best way is چې دا هغه grievances سره اډریس کی چې دا خلک دې څه ته ولوي دي ځکه چې مړول خو دې سره مسله کیږي نه مړول سره مسله کیږي هغه یو کسمړ کې لږ څه نور را پیدا شي چې یو کسمړ کې نو لږ څه نور را پیدا شي وایي زو بدلا نو دې سره په شی نورم زیاتی باید چې grievances اډریس کی چې دا خلک ولې دې څه ته رسیدلي صحیح شو دوی دا ډسپیریټي د سوچ ده نو کا grievances دې اډریس نو ټول خبره به ټیک ټاک شي ولا تینوا ولا تحزنوا ولا تینوا بزدل کے گئے ما ولا تحزنوا فکر من کے گئے ما وانتم العالون اتاسو بامیشا آلائے ان کنتم مومنین کتاسو صحیح مومنان یہی ایم سزکم قرقن اس اللہ تعالیٰ دے کنسول کئی تسلی والا ور کئی چھ ٹک دا او یا کسان تاسو کی شہیدان شو او یا کسان مسلمانوں کی شہیدان شو بلا ډیر پکې زخمیان شو خود رسول پاک صلی الله علیه وسلم زخمی شو نو زدای ډیر تشاټو چې خدای داسو بس ټول داس هاټ الناس نو الله تعالی فرمایي چې جنگ خو دوه مخې لري کله به زخمی کې کله بل زخمی کې کله به تمړي کې کله بل مړي نو الله تعالی اوس کنسول کو حصہ ته واپس بوتل چې کال مخ کې تاسو بدر کې غي طرف کړی کال مخ کې په بدر کې هغه سره څه کوي دا غوینه او یا کسان نو کشي دا غوی او یا به گرفتار نور اوستي په سلګونو مای کې زخمیان کړي نو دې سره پیغمبر سره الله تعالی د پیغمبر اسلام مرګري کنسول کوي همت ولورته چې دې ساتي کېږي ما ایم سزکم قرحن کچرسے تاستا قرحن زخم یا شکست فقد مسل قوم نو تاکی سر سے دلیو دے کافر قوم تا قرحن امدغ سے شکست و زخم مثلو پشان دے پا بدر کی و تلک الایام ادغر وزدی یا دا حوادث دی و ایونٹس ایام پا مانا دا ایونٹس او دا حوادث دے نو داولو بین الناس چی مونگے دیکھو گورا نو داولو بین الناس چی مونگے الٹرنیٹ گرزو دا خلقو میس کی سنگا الٹرنیٹ گرزو دا خلقو میس کی نو کلا دوار او کلا دا دوار کلا ستا زخمیان کلا دا غیر زخمیان ادا خبر وچی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر روم توکرلا آغا وقت مسلمان نو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا خطو لے گا چاہتا قیصر روم تا دا روم بادشاہ تا او ورتے ہوئے چی اسلم تسلم سرنڈر شاہ بچ بشی وإلا فإنما عليك اسم اليريسيين او کدا سے نکے او کدا سے فإنما عليك ما يبجع القبط فإنما عليك ما يبجع القبط نو دا ڈاؤن ٹوٹل خلقو سره چې کم زیاته شروع کړي دي دا انسانان سره چې کم زیاته شروع کړي دي دا بیا فیس کول تیار شه د دې بیا فیس کول ته دا په داسې چیلنج او سپر پاور ده اوس هغه چې خط ورته ترجمان اولست هغه دا څنګه قوت ده چې ما چیلنج کوي عجیب قوت ده چې ما چیلنج کوي نو سړی حکمت والا سړی به وقوف نو لکه زموږ چې ورځي کې نه یو خاص سره او خاص سره یو آرډر جاری کړو ویل خو فایند اوټ چې باید سړي ګریوینټس سړي یا د مهم سره یا د میشن سره دا ولې د دې تیار شوی چې ماته وایي چې اسلم تسلم یو آرډر وکړو چې په دې خطه کې څومره عرب راغلي دي سو عرب راغلي دي چې بزنس لدی کې جاب لدی کې وزټ لدی کې ټور لدی
دا ټول راجمه کې فلاني تاریخ لا نو هر تانه ته پولیس سټیشن ته اطلاع لاله نو بس یې سره په رکټ پروتو نو ټول په سیو ګرځل په فلانه ورځ باندې بدو چرتا او ولا فیستا واشنگټن ډي سي ته چرته وځو سرکاري تیارې وراشي تاسو چرته وځو واشنگټن ډي سي ته سلا پریزیدنٹ سره ملاقات ده صاحب بيدا هو جی په خبره پریزیدنٹ سره کینګ سره ملاقات ده راجا مې کنټرول راي اوسته کیسر راغی په کرسي باندې کیناس ورسره ترجمانم کیناس خط راوست ودا یو خط ما تراغله مضمون داده مضمون ورته ولست سړی د محمد صلی الله علیه وسلم داور الله پیغمبر دته متعلق تاسو نه اوسو ته پوښتنه کوم خو خبره داده چې ايکم اقرب الیه نسبا منکم د نسب په اعتبار تاسو کې ورته زیات قریب څوک دی ځکه دا سلګونو خلک یې مرشدار نږدې څوک دی ابو سفیان وی رضی الله تعالی عنہ چې ما چا پیرو کې زمانه زیات نږدې رشتہ دار څوک نو پیوا ویجو پیسې پاسونو په ماته رشتہ دی وای ورسره سره رشتہ دی مې ما او ته ابو سفیان زمانو زمانه پلارنو حرب داغه پلارنو امیہ داغه پلارنو عبد الشمس او داغه پلارنو عبد مناف دتنو محمد صلی الله علیه وسلم د پلارنو عبد الله داغه پلارنو عبد المطلب داغه پلارنو هاشم داغه پلارنو عبد مناف نو دا څلورم پلار زموږ د شریک دی دا څلورم پلار عبد مناف دا زموږ د شریک دی یعنی په څلورم نیکه کې موږ یو ځای کیږو وی یقینا څنګه د قریبی عزیز نو یو تاسو ته پوښتنه کو نو رومبه تاسو ته وکړو وی دا سره تاسو کې پسنګ خاندان کې پیدا شوی دی ځکه بعد اوقات سړی په ډیپرایو خاندان کې پیدا شي نور عزیزان مخکشي وي او د غریب ډیپرایو شوی د خاندان نو د ریاکشن په تور باندې صداو دري څنګه د ریاکشن په تور باندې صداو کله راځي دا ونه چې د مولا شم دی بل غاړه کې بس لیډر میډر پیدا کړو صحیح ځکه پیسو کې خو د فرید خان مقابله نشم کولای دی وایي د فرید خان کاکا زوی دی نو دی وایي زه بسوک زه به مولایو کوم بس ما ته بخارک السلام علیکم السلام علیکم هغه ته بکې د پیسو د وجه ما ته بکې د مولای د وجه صحیح نو کله سړی ریښ دی مولا شي خدای نو کې لا سوکشي اته مثال به درکو نو ورته وی دا سړی تاسو کې څنګه خاندان کې پیدا شوی دی ابو سفیان ور درو خو منو شوی به مای کې د خاندان د نیکه د زموږ چیفو د نیکه د موږ چیف عبد المطلب دا چیف اف مکه تاسو کو چیف ان معنا دا چې بادشاہي خاندان کې پیدا دی څنګه خاندان کې د سردارای خاندان کې پیدا دی به بیا معنا ځین تاسو کو چې دا سړی چې پیدا شو او لا تر اوسه د پیغمبرای دعوه نه وکړي پیغمبرای نه دې پتا شو چې څنګه کردار مالک یعنی څه کول څه چوره چا پوره کول پرسنالټی سو کردار سو بیهیویر سو وی یو در قضمات روغ سر چونکه زه غیر مسلمم په دې ایمان نه راړو مې چې راشه دروغ وای چې دې دنه خو زیات دهشتګرد تخفکار مقطع طریق فلانه خو ما وې کدا وې دا ټول را به احتجاج کې دروغ وای صحیح نو ما چې یوازې زبر رسوانه شه د دې کین په نظر کې به ټول عرب رسوا شي نو هغه قومي غیرت ته باندې باعث وې ما چې خپل قوم نه ذلیلوم خپل قوم نه ذلیلوم چې د نظر کې سپک شي ځکه دا خپل قوم خلاف چې سړی د پردي وړاندې خبره کوي سړی د سپک کوي کنه کوي یعنی مثلا که زوس لګیا چې پښتنو کې ډېر بدای وي خو دی یو بل قوم وړاندې کوي چې پښتانه نه داسې خلک دي صحیح نو دې پته ولګي زوم نه سړی ځکه زه پښتون مخ خپل جامع په خپل واسه خپل ځان په خپل بربنداو صحیح ده کنه خپل لمن په خپل ځان راړو نو ابو سفیان وې مورته رجی دې مونږ کې الصادق الامین څه شو الصادق الامین چې دومره ټروثفل سره او دومره ټرست ورتی سره او دومره امین سره د پټوله خطه کې بل نو مونږ خپل فیصله په باندې کولې نو دې ته پوسه مانو کو چې کله د پیغمبرای دا وکړه د څو وې چې څو کوي وې د مونږ ته وې دا زما خبره له زور یې اشتیام او خبره مې زور واسطه وې زمونږ دومره بلا ډېر خدایان دي هغه کې ټول کارونه لږه سسپندډ پراته وي دی وایي چې یو خدای ومني هغه ټول کارونه کوي وې موږ ورته زمونږ په زرګونو دی هغه پوره نه کړته په یو خدای څنګه پوره کوي اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب دا ډېر وندرفل کې خبره راځي او یونیک خبره صحیح نو بیا څلورم تاسو رانه وکړو وې چې دا دعوت ورکو نو کوم قسم خلکو د مرګرتیا وکړه ابو سفیان بیا زما د پر لګځای پیدا شو وې بھائی ټول دا ډاون ټروډل خلک صحیح
چې د دوانو نه دي زمون په اصطلاح کې مرزو د دوه پیسو نه دي دا چې خلک یو د هغه ته راغلي هغه پردي غلامانو هغه ورسره ملګری شو هغه په ایمان راړو صحیح سو قادر ذکر خلک ورسره نسته نه پینځم تاسو را نه وکړو وې دا کوم خلک چې په ایمان راړي دای بیا د ملګرتیا پرې دي ینه واپس کیږي وډرال کوي ما ورته چې دا وږي مصیبت ده چې هغه مونږ الټل ورن کوم هغه د دواره خبره کوي پرې دی چرته کمرې کوم دای خبره نه پرې دي خبره ما ده دې بیا ما ته تاسو کو چې تاسو د دنیا څخه جنگونه وې ما یې جنگونه کیږي نو تاسو نه راو کې تاسو ګټای کې دی ګټي نو ورته دا خبره کوي هر و بیننا و بینه سجال فیوم لنا و یوم له دا خدا سړي مونږ ارات وای ورته صحیح هغه ارات کې داسې یو ډول کتزي او براخلي او بل داسې داستاوی کی چورلی صحیح شو نه مورته کله زمون نمبر شي مونږ کامیاب شو کله د نمبر شي دې کامیاب شي نه بیا را تاسو کو چې دغه رنګ جنگونو پس منظر کې معاهده هم کیږي سکی معاهده ساتل ته معاهده شي وي وای ماجیو معاهده مو کیږي وطن فوقتن دوی چې ته معاهده ما تکړه ده ابو سفیان وای دغه وخت زمون د رسول حدیبیه و دغه معاهده تازه په تازه و به مایجی دلته بیا مالک هغه ترګنی وکړه دښمنی مې وکړه به مایجی مخکې کوئی چرته نه کړی معاهده نه ماته کړی خو زمونږ راځه په میس کې معاهده هغه ته نیت خنه ده چې ماته یې دښمنه بنیاد نه وي چې هغه ته نیت خنه ده شاید چې ماته کی او هغه مستقبل خپل چې ماته کړ مکه والا ماته کړ پیغمبر ماته کړ صلی الله علیه وسلم صحیح خو بس ما زرم دا یو خبره مایجی هغه ته اراده خینه دي چې لکه ماته یې نو زما په یو خبره باندې کثر روم تفسیر شروع کړه ویل چې ستاده خبره ده چې دې په سردار خاندان کې پیدا ده خدای وی همیشه هر پیغمبر په معزز خاندان کې لګل دي صحیح شو چې څوک پیدا کوته او چته نه کی چې دې سرداری غواړي چې دې سوال دا خو د سردار دوی دی دې سرداری څخه یو کار نه سردار دی صحیح بلکې دغه سرداری قربان کړی ده څه کړی ده سرداری قربان کړی ده یو وې دویمه خبره هر پیغمبر د پیغمبرانو وړاندې دغه ټرست ورتی لکه ته چې دې کوم سړي خبره کوي ځکه چې روم علی کتاب هغه علی کتاب په حواله باندې خبره نه واقف صحیح دویمه خبره وکړه وې هر پیغمبر چې دعوت ورکړي دي همدغه د الله دی یووالي دعوت ورکړي چې لا اله الا الله وې څلورمه خبره هر پیغمبر سره ملګرتیا ټول د غریبو خلکو کړي ده مالدارو سره مقابله کړي ده ځکه مالدار چرته قبلې غریبو خلکو ملګرتیا کړي او کوم خلکو چې پیغمبر باندې ایمان راوړل دي کوم کله دې هم دغه بیا واپس شوی نه دي هغه مطمئن دي په خپل میشن باندې صحیح او بل خبره چې جنگ کې کله ته کامیاب کړل دي دا ټول پیغمبرانو کیفیت هم دغه او بل خبره چې معاهده کله یو پیغمبر معاهده نه ماته کړی یو پیغمبر معاهده نه ماته کړی نو قیصر روم سره خپل پوپ ناستو څوګر راستو پوپ ته وی څنګه د خیال دی اپوب ته وی څنګه د خیال هغه ته دند راشه نو دند یې بوتل دغه سم مزانینو څه شو دغه سم مزانین نو دغه مزانین باندې پر دواړه او درې پوپ او قیصر روم دواړه او لاندې بلا خلق ناشته لاندې بلا نو قیصر روم وی دا سره چې کوم ته پیغام را لګل دي زه ادا زمون پوپ دواړه مونږ چې الله پیغمبر دې مونږ ایمان راوړو نو ته لاندې خلکو وته او خدای دې به قباسا تباشي فلانه دینګله او غوسه ورته مونږ ته بادشاہ نه منو فلان نو قیصر روم سایلنٹ کیپ کوائٹ ما وی تاسو ټیسټ کولای تاسو می جج کولای چې دې خبرو په تاسو اثر نه لري دې خبرو په تاسو اثر نه لري هغه په ډرانو ته په پورته زه بالکل ډران نه کوم نو درې دغه په پټو په سلوونو دراوت خپل قوم شهید صحیح مسلمان څخه خپل قوم شهید کړ نو جنگ د هر پیغمبر مسکه وتلک الايام نو دا ویلو بین الناس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمنا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين دا د ایراد جنگ دغلطه